أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صرناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين صدق الله العظيم. دا اتم سپارہ سورہ الاعراف دویم رکوع دا پدی کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی ولقد خلقناکم او په تحقیق سرا مونږ تاسو پیدا کړي ثم صورناکم او بیا مستاسو شکل و شباہت جوڑ کو یعنی کل خوبصورت شکل مدر کو انسانان تک فرمائی اللہ پاک بیا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم منگوی ملائکو تا چی سجدو کئی آدم تا بیا اللہ پاک فرمائی فسجدو نشکل منگا حکم فرشتو ته وکړو نو ټول سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس اونکا دغه وخت کې دا ابلیس چې کوم دی د ملائکو سره په یو ګروپ کې ګرځېدو ټولګي کې ګرځېدو د دې واقعیا مفسرین او حضرات دا ذکر چې دا خو جنو د اور نه پیدا کړی شي او فرشتي چې کوم دي دا د الله د نور نه پیدا کړی شي دي دا د سره څنګه راغکیږي ګرځېدو لہذا دې کې دا خبره را چې هغه د نور نه پیدا دي ام لطیف جسم دی او دام لطیف جسم دی دای چې کوم دی نو یو بل سره رفتار کې بیا ته فرشتي لګي تیزی دي پر رفتار کې لیکن دواړه لکه لطیف جسم دی لہذا پرواز دیم کول شي یم کول شي دله چې الله پاک دا مرتبه څنګه ورکړه چې لکه د لاړو د فرشتو په محفل کې دیم داخل شو نو دا داسې کار شوی چې د دې نه مخکې د انسانانو مخکې په دې دنیا باندې جنات الله پاک پیدا کړی د انسانانو نه مخکې جنات الله پیدا کړی او دغه جناتو کې زمونږ استاسو غونټې ګروپونه قبیلې وی قام قبیلې وی پکې بیا پدې کې الله پاک بادشاہت هم جوړ کړو او دې کې زمونږ د معصیت ماده مشتا او د خوالي ماده مشتا د دې د وجنا د دې نه په تاسو کېږي چې څنګه زمونږ د انسانانو نه په تاسو کېږي دې چې الله پیدا کړو دې ته الله سبحانه وتعالى هغه وخت سره د دې کې خدای پاک دې تاسو نبی یا پیغمبر را لګري داغه ذکر په احادیثو کې نه راغلي دا غندوم څخه خاص داسې نه راغلي لیکن ضرور ځکه چې الله سبحانه وتعالی بل ځای کې فرمایلی دی چې زب تر کومې پورې چې ما په دې باندې یو غوانی جوړ کړی دی لمه یو نبی نه جو لګري او دې ته دعوت نه ورکړي ترغیب پورې موږ چاله عذاب نه ورکو الله به انصافي چا سره نه کوي اول بوله دعوت ورکوي بیا به هغه خلال ترابلی خاو بدلار ورته خی کړه پس خو خامل نه کوي نو بس بیا د هغه خپل اختیار دی لہذا دیتا د الله د عبادت طرف ته مدعو کړی شو او هغه طرف ته روبلل شو نو
دی کې ډېر خلک کافران شو ډېر مسلمانان شو په جناتو کې. او بیا حتی کې چې دی باندې یو وخت داسې راغو چې دی کې بس ډېر زیات کفر ډېر زیات شو او مسلمانان پکې ډېر کم شو او د نیش برابر شو او خونریزي ډېره شروع کړه. خونریزي په ځمکه کې شروع کړه. خونریزي الله ته ډېره خوښه نه ده. یو بل وینې تویول فساد، دې ته فساد وایي. فساد په ځمکه کې برپا کړو او بس یو قبیله په بل ورتله او بل په بل ورتله او بس وجل به یو بل. بس الله سبحانه وتعالی د دې بادشاهت او د دې حکمرانی د دې ځمکې نه ختمه کړه. خلافت یې دې ختم کړو. نو د ختمولو لپاره الله سبحانه وتعالی فرشتې راولېږلې. هغه په قوت طاقت کې د دې نه زیاتې دي او بس دې پسې توري او دغه راوایسته دا ټولې چې کوم دی نو بس څوک بلس و ډېر او څوک وتښتېد ځنګلونو ته. خو الله پوره ختم نه کړ خو دا ځمکه یې صفا کړه. او د دې دپاره الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام پیدا کو بیا او هغه خپل خلیفہ وګرځولو چې دا دریم مخلوق وو. یعنی دا جنات خو وړومبی مخلوق، د دې نه مخکې فرشتې بل مخلوق. دا آدم علیه السلام الله پاک د دې خاورې نه پیدا کو. دې ثقیل جسم والا دی، دته لطیف جسم نه ښکاري. مونږ ته اوس پیریم نه ښکاري او فرشته هم راته نه ښکاري. هوا مونږ نه وینو. د دې مثال د هوا دی، دی به داسې ګرځي را ګرځي. هوا خو مونږ نه وینو که نه. د دې لپاره فرمایي چې دی له کله بیا د دې تباهۍ لپاره کومې فرشتې الله سبحانه وتعالی مقرر کړي او روي لېږلي. نو دی خو هغه ټول اوزغلو دا شیطان ابلیس چې کوم دی نو دی ډېر زیات عبادت ګزارو او د ډېر زیات علوم هم حاصل کړي، علم هم ډېر حاصل کړی دی او دی بیا د الله پاک ډېر عبادت ګزارو او بس د خپل عبادت کولو. فرشتې الله نه لاړې چېرې دی د سره څه چل وکړو. دی خو ستا هر وخت په سجده پروت وي تا ته او دی ستا نه معافي غواړي، لحاظه د سره څه چل وکړو. دی ځان سره راولئ. الله پاک ګوره فرشتو ته علم غیب نو بس خو د حکم پابند و بس ځان سره بوتلو. بیا به یې سره په اسمانونو کې ګرځېدو را ګرځېدو او ښه ارزې ته به چې کوم ځای کې کوم ګروپ سره دی الله پاک مقرر کړو په اسمانونو کې په جنتونو کې په هر ځای کې. دی الله دی امتحان ته دلته ایثار کړو چې د امتحان وخت ما الله پاک ته پته وه چې ما دله یو وخت ساتلی دی چې هغه د آدم علیه السلام د پیدایش وخت و. نو دغه وخت الله پاک دی را رسولو. نو دی فرشتو سره و دغه ټولګي ته الله سبحانه وتعالی چې کله دا راغی او الله په آدم علیه السلام کې روح واچولو. ګوره تاسو ګورئ که نه چې په دنیا کې هم د یو څیز افتتاح کېږي نو یو بادشاه ولا راځي. بادشاه چې راشي نو د هغه ټول وزیران هم هغه سره ګیر چاپېر وي او بیا عام خلکو ته هم دعوتنامې تللي وي او د هغه د فورس خلک هم وي، فوجیان یا پولیس چې کوم فورس خلک وي هغه هم وي، ټول موجود وي او بیا هغه فنکشن وشي نو په هغې کې هغه ټول خلک وي. دغه شانتې چې آدم علیه السلام کې الله پاک روح واچولو نو دا فرشتې دغلته حاضرې وي. نو الله پاک اصل کې دا ازمایش کې دا فرشتې خدای پاک اچولې وي. ولې چې دی هم یو خبره کړې وه کله چې آدم علیه السلام الله پاک پیدا کولو نو د هغې ذکر دی فرشتو سره وکړو. الله پاک چې زه یو خلیفه اوس به بل پیدا کومه، د دې بادشاهي خو ما ختمه کړه، اوس به یو بل خلیفه پیدا کومه چې هغه به په دې کې بادشاهي کوي. نو فرشتو دا خبره وکړه د خپل قیاس نه چې یاره مونږ خو ستا تقدیس او پاکواله بیانو، نو لہذا تاسو ولې یو بل داسې مخلوق پیدا کوئ چې د هغې اسنه هغه هم په ځمکه کې فساد برپا کړي او جنګ جګړې کوي او ستا حکم ماتوي. نو لہذا لکه یو اعتراض غوته شو خو داسې اعتراض نه شو چې ګینې یاره الله ته یې چې ته یې مه پیدا کوو. پاسې نه وایي هغه هم بیا خون ریزي کوي. نو ګینې مونږ کافي یو که نه مونږ خو ستا ثنا صفت وایو او ستا پاکي بیانو
الله وتی زه پیږم تاسو نه پیږئ د دې هر څه علم ماته شته چې څوک به څه کوي تر قیامته پورې انسانان به راځي. اوس الله سبحانه وتعالی دا فرشتې په امتحان کې واچولې او دا جن چې شیطانو دې د هغوی په ټولګي کې شاملو نو دې په دغه فرشتو کې یو قسم شاملو دوی ته چې کله حکم وشو چې تاسو سجده وکئ نو ټولو اکدم سجده وکړه ځکه چې هغه خو نوراني مخلوق دی د خدای نافرماني نه کوي. په هغوی کې دا صفت رشته نه چې د الله نافرماني وکړي او معصیت یا ګناه وکړي نه هغوی سره خوراک ضرورت شته نه ورته اسکاک ضرورت شته نه هغوی سره نفس ضرورت شته چې ګینې یعنې مطلب دا دی چې یا بچي پیدا کړي یا دغه هېڅ ضرورت هغوی ته هېڅ شي نشته نو هغه د الله پاک حکم منونکي دي د نور نه پیدا دي د الله پاک. نو فرمایي چې دوی ته کله حکم وشو نو دوی एकदम سجده وکړه نو ابلیس چې کوم دی نو هغه ولاړ پاتې شو. دلته کې الله پاک فرمایي چې ثم قلنا للملائکة اسجدوا بیا مونږ ووی یعنی حکم مو کو ملائکو ته چې اسجدوا سجده وکئ لآدم آدم علیه السلام ته د تعظیم یعنی دی ما په تاسو باندې بره کو سربالا مې کو فسجدوا نو دوی ټولو سجده وکړه. ولې چې الله حکم وکړه مونږ ته الله حکم کړی دی چې مغرب طرف ته مخ کوئ کعبې شریفې ته مخ کوئ نو مونږ مخ کوو که نه مخ کوو که مونږ مونځ دې طرف ته وکړو زمونږ مونځ کېږي نه کېږي. دا شرایطو کې شامل دی چې زمونږ د مونځ دپاره دا شرط ته چې مونږ به قبلې ته مخ کوو ولې چې دا د الله حکم دی. د دې نه مخکې د الله حکم دا و چې مدینې منورې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو تاسو بیت المقدس ته مخ کوئ 18 میاشتې تقریبا 17 میاشتې بیت المقدس ته مونځ شوی دی. پیغمبر او صحابه په خپل اختیار باندې مخ نه دی اړولی تر کومې پورې چې د الله حکم نو راغلی. د الله د حکم علم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډېر زیات خواهش و شدید خواهش و چې یعنې ما لپاره بیت الله شریف قبله مقرر شي. دا خو د یهودیانو د نصرانیانو قبله ده لہذا چونکې هغه د الله په حکم و د هغې دپاره چې مقرر شوي او د الله په حکم مقرر شوي وه که نه او دا دواړه مسجدونه چې کوم دي نو ابراهیم علیه السلام تعمیر کړي دي. هغه وخت سره دغه بیت الله شریف خو الله پاک ذکر کړی دی چې تعمیر کړی دی خو هغه وخت سره یعنې ابراهیم علیه السلام مقرر کړی او بیا وروستو داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام بیا عظیم الشان شکل کې جوړ کړي دي که نه. نو لہذا دلته کې الله پاک دا فرمایي چې کله بیا د رسول الله صلی وسلم خواهش و نو بیا الله حکم راولېږلو چې اوس تاسو کعبې شریف ته مخ کړئ. نو ګوره مخکې خوا مخ کړو په مونځ کې چې کوم دی نو دې خوا مخ واړولو نو دې ته وایي د الله د حکم منل اصل د الله حکم دی او الله په خپلو حکمونو سره خلک آزمایي چې آیا دا زما حکم مني که نه مني. نو دلته الله سبحانه وتعالی دا دوه مخلوقات چې کوم دي نو دی په خپل امتحان کې واچول چې هغه یو فرشتې وي یو جنو چې هغه ابلیس و او هغوی په صفونو کې موجود و. نو چې فرشتو एकदम سجده وکړه فسجدو الا ابلیس دوی ټولو سجده وکړه مګر ابلیس ونه کړه. لم یکن من الساجدین او دې نشو د سجده کوونکو خلکو نه د سجده ونه کړه. اوس بیا الله پاک فرمایي قال ما منعك الله سبحانه وتعالی تپوس کوي اوس د شیطان نه ابلیس نه څه سیسته منع کړي بهی تا ولې سجده ونه کړه. الله تسجد اذ امرتک کله چې د سجدې حکم وشو تا ته یعنې تا ولې سجده ونه کړه. قال انا خیر منه نو دې ورته څه وایي وایي زه نه غوره یم زه ته څنګه سجده وکړم. ګوره الله ته جوابونه ورکولې الله له جواب ورکو د دې دپاره چې کوم سړی دونه حد ته ورسي یو شاګرد خپل استاد ته جوابونه شروع کړي نو هغه بیا د شاګردۍ لایق نه چې هغه سره هغه ته بیا سبق وښیي. نو دې خپل خالق سره چې کوم دی نو اوس عالم کې د دومره علم کړو چې د دا ټوله پته وه چې یعنې الله سبحانه وتعالی ډېر لوی دی او الله زه پیدا کړم. نو څه وایي قال انا خیر منه
ده ورته ووایي اوس الله سره سوال او جواب کوي چې زه خو د ده نه غوره یم، زه دته ولې سجده وکړم. لکه دنیا کې مونږ وایو لکه زه خاندان کې د نه اوچت یم، زما ودره د نه بړه ده غټه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کریمي والا ټول رونه دي، په رنګ او نسل او په زبان باندې او په علاقه باندې چاته هم فوقیت نشته مګر په تقوا باندې الله تبرسي. ډېر بدرنګ دی، ډېر شکل صورت کې تختور دی، بدرنګ دی، هر قسم لحاظ سره تقوا پکې ډېره ده، الله نه ډېر یېرېږي، بس دی الله ته نږدې دی او ډېر ښکلی شکل شبهات دی، خو تقوا پکې نشته، د الله فرمانبرداري پکې نشته، دی الله ته خوښ نه دی. انګریزان څومره ښکلي دي، خو چې ایمان نه راوړي یا هندوان شو یا نور خلک خوبصورتي خو په یې باندې ختمه ده. نو جهنم ایندن به وي که په کفر کې مړه شو او که الله ورته مسلماني نصیب کړو جنت ته به لاړ شي. دا خو اختیار د الله پاک دی که نه. نو دلته کې الله پاک دا وفرمایل چې د ده نه یې راته پوښ وکړو چې تا ولې سجده ونه کړو، دی ورته ورته څه وایي، وایي زه د ده نه غوره یم، خلقتني، او بیا خپل دغه په خپله پیش کړو، د هغې هغه وضاحت هم په خپله وکړو چې زه په څه غوره یم د ده نه، زه د ده نه په څه غوره یم. ورته وایي خلقتني من نارن، تا زه پیدا کړی یم د اور نه، د شعلې نه چې هغه پاکه ده او هغه ډېره صفایي او تیزی سره الوتونکې هم ده او ډېره دغه هم ده. وخلقته من طین، او دی د دې خټې نه پیدا کړی دی چې یعنې دی ثقیل جسم دی او دی نه سرطرفدار یې دومره دی او نه دغه دی ظاهري دغه ته یې درته وکتل. حالان کې ده خو د الله حکم مات کړو. دلته الله فرمایي الله ورته حکم وکړو، قال الله سبحانه وتعالی ورته حکم وکړو، وی فرمایل فهبط منها، وکشه د دې ځای نه، ځه کوشه د دې ځای نه، ته د دې ځای فما يكون لك ان تتكبر فيها، او نوی جایز تا د پاره دا چې تکبر وکړي په دې ځای کې. دا اسمانونه دي، دا د الله برګزیده د عرش د لاندې ځای دی، جنتونه دي، دا کوم ځای دی ته کوم ځای کې ولاړې او ته د الله نافرماني کوې. وایي دا ځای د تکبر لایق نه دی، د تکبر لایق زه صرف په خپله یم، ته بل تکبر نه کوې، زه ستا خالق یم، ته مخلوق یې چې زه تا ته څه یم بس ته به هغه کوې. نو د نوکر څه مجال دی چې مالک ته بیا جواب ورکړي. نو دلته کې الله پاک فرمایي فخرج انک من الصاغرین، وځه ته او ته چې یې نو ته ذلیله سړی، ته د ذلیلانو خلقونه یې، ته د ذلیلانو خلقونه یې. نو ذلالت څه ته وایي چې الله پاک د خپل رحمت نه لرې کړي، هغه ذلیل شي او خوار شي، در په در خاورې په سر او پار ځای ګرځي. او بیا الله پاک فرمایي چې د بیا چې کله دا حکم ورته وشو نو بیا څه وایي، قال نو ده ورته ووایي الله پاک ته ګوره د سره خو علم ډېر و که نه، انظرني الى یوم یبعثون، یا الله ته خو ماله مهلت راکړي تر هغې ورځې پورې چې کومه ورځ باندې بیا خلک ژوندي کېږي، د قیامت د ورځې پورې درته علم و چې قیامت به راځي. دا کومه مسله چې مونږ ته د قیامت بیانېږي دا جناتو ته هم بیان شوې وه چې بی تاسو به ګورئ مرئ، اوس ما پیدا کړي نیک عمل څوک کوئ او که بد عمل کوئ نو مړه به شئ، بیا به یو ورځ داسې راځي چې د قیامت ورځ ده نو تاسو بیا راپاسئ او ماله به جواب راکوئ. نو ده ورته څه وایي چې دا خو به لا ډېر اوس به لا آدم پیدا کېږي او بیا به دا دومره مخلوقات به راځي او دا به دونه زمانه به پکې تېرېږي، نو دا دومره لوی عمر د خدای نه وغواړه، په زرګونو په کاله عمر دی که نه. نو الله پاک ورته څه وفرمایل چې قال انک من المنذرین، نو الله ورته وفرمایل او تا ته به زه مهلت درکمه. خو بل ځای کې الله پاک فرمایلی دي تر کومې پورې به مهلت درکمه، تر دې پورې چې ړومبی شپېلې ووهلی شي چې ټول مخلوقات مړه کېږي نو ته هم بیا مړه کېږې پکې. یعنې قیامت ورځ شوه
خو د قیامت د برپا کېدو پورې ړومبی شپېلی پورې تر دې او د مهلت د دویمې شپېلی پورې غوښتی و الی یوم یبعثون. اوس په هغې کې علماو تفسیر دا لیکلي دي چې په دې ړومبی او په دویمه شپېلی کې به ډېر وخت تېرېږي او په دغه وخت کې به د الله ذات صرف موجود وي، نو ټول هر یو شی به ختمېږي. دویمه شپېلی او د ړومبی دا غوښتي چې الی یوم یبعثون چې بیا خلک پاسي کله د قبرونو نه، نو خو به دویمه شپېلی سره پاسي. خو د ده دا سوال قبول نه شو، د ده صرف دا سوال قبول شو چې تعالی به مهلت مونږ درکړو خو ړومبی شپېلی پورې تر قیامت راتلو پورې، ابتدایي قیامت راتلو پورې، لکه ړومبی شپېلی چې وویل شي. نو خدای ورنه کړو، ده خو غوښتې د دویمې شپېلی سوال یې کړو، ځان یې ډېر اوچت ګڼلو، دی به بیا په اسمانونو په ځمکه ګرځېدو چې خدای سره ځان برابرولو. نو دا ډېر دغه و یبعثون او کنه بیا خلق را پاسېدو ته وایي. بعثت نه ورته دی، بعثت وایي چې لکه دوباره به خلق را پاسي. نو په دویمه شپېلی به خلق را پاسي که نه، په ړومبی خو به خلق مړه کېږي، ټوله دنیا به فاني کېږي، په دویمه شپېلی بیا ټول راپورته کېږي. نو د دې اندازه خدای نه ده ښولی که نه، خو په دغه وخت به صرف د الله ذات موجود وي او کل من علیها فان، ټول عرض به فنا شي په ړومبی شپېلی. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام، او پاتې به شي صرف د الله سبحانه وتعالی ذات. صدق الله العظیم. الله پاک دې زموږ دا ناسته په خپل درګاه قبول او منظور کړي، زموږ د ګناهونو درجېدو سبب دی وګرځي، او الله سبحانه وتعالی دې که په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایاب یې کوي، څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کوي، د چا څه شرعي حاجتونه یا الله د خپل غیبي خزانونه ورته پوره کوي، د حق او حلالو د رزق فراغ سبب د ټولو مؤمنان مسلمانانو په خپل کور کې وطن باندې وکړي. یا الله زمونږ آبا او اجداد نیاګان نیکیان څومره چې مخکې امت محمدیه صلی الله علیه وسلم افراد وفات شوي دي، د ټولو مغفرت وکړي. مونږ ته دا راتلونکي منظرونه آسان کړي، په آخر کې مدا عظیمشانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.